چا د ربیع بصري نه تپوس کوي تا پر یو لاس کې اوبري او پر بل لاس کې اور نیولې دی پر یې باندې کیسه نه دا ورته جواب کې وایي ما د خلکو ته وکتل کم سړی چې عبادت کوي نو دا اکثر د یو دو سیزونو په بنیاد باندې عبادت کوي یا د جنت تمنا کوي د جنت سره محبت ته او یا د الله د اور نه یریږي پرې وجه د الله محبت کوي وای دا دواړه ماته نه قبول یو سړی لګیا دی د جنت سره محبت ته هغې دپاره عبادت کوي او سړی د جهنم د اور نه یریږي د هغې دپاره چې کوم دی د الله عبادت کوي لما چې را اوبه راغستې پرې باندې د جهنم د اور وجنم او دا اور چې مې راغستی پرې باندې د جنت نعمتونو ته اور ور لګومه چې را جنت هم ختم شي او جهنم هم ختم شي چې دا انسان د الله عبادت خالص د الله د رضا لپاره وکړي شاته څه غرض نه دا خو احساني محبت دی او احساني عبادت دی چې الله هلته کې جنت هغه ورله تیار کړی نو دی د هغې دپاره عبادت کوي هلته جهنم یې تیار کړی د هغې نه هېرېږي اوس دغه الله د محبت د وجې نه عبادت په څوک کوي نو دا احساني عبادت د خلکو ختمول غواړم چې د الله سره ذاتی محبت شروع کی او خاص د الله رضا لپاره چې نو دا عبادت شروع کی پرې وجه باندې مسلمان سره چې الله کم د انسان سره چې الله کم محبت لري هغه بے غرض لري نو داسې بے غرض عبادت پر انسان دا مسلمان چې کوم دی نو رب کائنات ته کوي او داسې بے غرض به د رسول الله مبارک تعلیمات چې نو دا خپلی او بیا درې انسان محبت دا به د رب کائنات سره په کومه درجه کې د رسول الله مبارک سره په کومه درجه کې د دنیا ډیر محبتونه لري انسان سره ترازی درې انسان د مال سره محبت دی درې انسان د کور سره محبت دی د ښځې بچو سره محبت دی د والدینو سره محبت دی د خویندرونو سره محبت دی د یار دوست سره محبت دی دا ټول محبتونه به لاندې او د رب کائنات سره چې کوم محبت دی دا به اوچت که چېرته کې د الله محبت دا د بنده محبت نه را لاندې شنو بیا ډایرکټ د الله عذاب د انسان طرف ته متوجه کی الله سوره توبه کې فرمایي قل ان كان آباؤكم او ابناؤكم او اخوانكم او ازواجكم او عشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها تو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لري خلکو ته وایا کچرته کې ستاسو مور او پلار ستاسو بچی ستاسو خویندې رونه ستاسو تبرداري ستا خزا او بچی دغه شان دي هغه مال چې ته ګټې کدا ستاسو تر الله او د الله د رسول د محبت نه چې کم دینو زیات محبوبي نبیا فتربصوا حتى ياتيكم الله بامره بیا انتظار کوئ د الله عذاب ته تر دې پورې بتا سبحان د خدای عذاب راشي نو کچر تر مخلوق سره محبت دار خالق د محبت نه لغوند کې اوچته نبیا په هغه صورت کې د رب کائنات عذاب ستا طرف ته چې کم دینو داسې واقعي په انسان نن سوا ځان ته لږ سوچوږي کم ځای کې چې تعارض راغی د الله د محبت او د مال د محبت بیا هلته کې ایمان ته څوک نه ګوري بیا چې کم دی نو دا چا په ذهن کې نه چې رب کائنات ما ته ګوري بیا مال طرف ته مې اعلان کې هم دغه وجه چې الله فرمایل فتربصوا حتى یاتیکم الله بامره بیا انتظار کوئ چې الله حکم د عذاب تاسو سره ورسي نو د دې انسان محبت په د الله او د الله د رسول سره دا بجمیل قلبی مکمل سره به د دیو د محبت نه ډکوي درې زړه کې به بل سی محبت د خدای د محبت سره نه شامل علی ذکر روایت کې راځي چې احب الله من کل قلوبکم د خدای سره محبت په مکمل زړه سره ساتي زګه به کم یو زړه کې چې غیر الله محبتي د مال اسباب محبتي دغه شان دي کم دی د پټي او د کور محبتي د دنیا د جاه او د جلال محبتي الته الله محبت اغزله طرف ته نو ورکوزي ګوره دا دوانه بالکل زدين دي په خپل مسکه د غیر الله محبت د الله محبت دا زد دی را په یو لوخي کې چرته هم نه جمع کی او کم یو انسان چې خپل زړه تر الله محبت ورکوس کو نو ردینه د دنیا محبت خود به خود چیرینو دا اوس الله د انسان مستغنی کی نه د مال هرس پر کی نه بل سره جاه او د جلال هرس پر انسان کی ذکر د زړه تر الله محبت چیرینو دا ورکوس شوی بهر کیف خبره مونږ دې پورې کوله چې د الله محبت د مخلوق سره بے غرض لري د رسول الله مبارک د خپل امت سره بے غرض لري نه دغه شانتی را بنده به هم د الله عبادت دا بے غرض کوي خوا که الله پې اجر راکوي او که نه راکوي زه به پړ یم الله لره به عبادت کوم که نبي علیه الصلاة والسلام پر هغه سنتو باندې په عمل کولو باندې الله اجر راکوي او که نه راکوي خو زه به بیا هم د نبي علیه الصلاة والسلام پیروي چې کوم دی نو دا کومه وس دنیا کې که تاسو وګورئ یو انسان هم دا نه وایي چې زما د رب سره محبت نشته
یو انسان هم دا نه و چې زما د رسول الله مبارک سره محبت نشته. خو د دې نښې به څنګه چې دا انسان د سره د الله محبت دی او د چې کوم دی نو د الله سره محبت دی. دغه شان درې انسان د رسول الله مبارک سره محبت دی. په دې باندې به نښه صحیح چې دغه نښو په بنیاد باندې موږ دا ذهن ته راشي چې واقعي د دوم دغه شان دی. نو علماو یو څو نښې د دې په باره کې لیکلي دي چې کوم یو انسان د ځان سره دا نښې چې کوم دی نو وګوري که دا نښې پر انسان کې موجود نو ته پوه شه چې د ده الله سره محبت او د ده رسول الله مبارک سره محبت د ټولو نه اول علامه چې کوم دی نو هغه دا ده چې کوم یو انسان محبت د رب کائنات سره لري او بېغرض محبت لري نه د ده به شوق دا د مونځ سره وي. مونځ باندې ودرېدل، مصلی او جنماز باندې ودرېدل، دا به درته راسې ښکاري لکه ماشوم چې کله د خپلې مور غېږې ته وردانګي او په هغې کې ورته سکون وي. همدغه شان به درته په مصلی او جنماز باندې سکون او جومات کې به سکون وي. خو که چېرته کې یو انسان ته په جنماز باندې سکون نه راځي، دی جومات ته راشي راسیره لکه سړی چې د مرګ پانسۍ تختې له راوستی او بیا چې کله سلام وګرځي ډېرې جومات نه راسي ځغلي بهر ته لکه څنګه چې د یو شپول نه بېزي راخلاصېږي یا د یو پنجرې نه چې سړی مرغۍ خلاصېږي داسې چې کوم دی نو په تیښته باندې روان یې نو ته پوه شې چې د دې انسان په زړه کې د رب کائنات سره محبت د سره ډوشتی نه او محبت د ده په زړه کې نشتی. دا به د دې علامه وي. کم یو انسان چې د خپل رب سره محبت یې دی رب ته په راز باندې ولاړي د خپل رب سره چې کوم دی نو خبرې کوي تکلم کوي ځکه دا انسان په دې کې بیا لذت محسوسوي ځکه که الله سره د انسان محبت د رب سره خبرې کول به هم دله خوند ورکوي. او دا مونځ چې کوم دی نو دا د رب کائنات سره گفتگو ده. د نبی علیه صلات وسلام حدیث دی وایي کله چې انسان مونځ ته ودرېږي او دی وایي چې الحمدلله رب العالمین الله د طرف آواز وشي وایي حمیدني عبدي زما حمد زما بنده چې دی نو دا بیان دی وایي الرحمن الرحیم الله جواب ورکي، دی مالک یوم الدین الله جواب ورکي، ایاک نعبد و ایاک نستعین الله جواب ورکي. دی یو آیت وایي او یو جمله وایي او رب کائنات دل د هغې جواب ورکوي. ته پوه شه چې دوه کسان مخامخ یې یو بل سره خبرې کوي گفتگو وایي هم دی ته چې ته خبرې کوې بل جواب درکوي، ته چې کوم دی جواب ورکوې بل خبرې کوي. نو دې مونځ کې د رب کائنات سره گفتگو ده. نو کوم یو انسان په زړه کې چې د الله محبت وي او ته را معلومول غواړې علامه یې دا ده چې دله به مونځ چې دی نو دا خوند ورکوي. مونځ باندې به درته سکون چې کوم دی نو دا میلاویږي. دنیا کې تاسو وګورئ، دنیا کې لغونده کې نظر وګرځوئ، تاسو ته به په نظر باندې داسې واقعات راشي چې ته دا خو ډېر مشکل کار دی، خو مشکل نه دی د هغه چا لپاره چې د چا په زړه کې د الله او د الله د رسول محبت دننه پروت وي. هغه لپاره ډېر زیات آسان دی، هغه په دې کې خوند محسوسوي، لذت چې کوم دی نو محسوسوي. لکه تاسو وګورئ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته لږ وګورئ، رسول الله مبارک به د شپې په مونځ باندې ودرېده حالانکه الله د مخکې نه اعلان کړی لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا نه چې ځان له جنت پرې باندې ګټه او نه دا چې خپلې درجات یې پرې باندې اوچتول. پیغمبر علیه السلام درجې الله له مخکې نه اوچتې کړي دي. نه دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګناهونه چې په مونځ باندې کوم دی خپل ګناهونه په الله باندې بخل نه. په دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا به هم عبادت په کومه طریقې سره کو. فرض مونځ به نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړه، د شپې چې کوم دی رسول الله مبارک په مونځ ته ودرېده او حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي مونځ یې وکړ انتهایي اوږد. پیغمبر علیه السلام سجده باندې پرېوته، سجده باندې پروت سر نه راوچتی. زما را خیال راغی که چېرته په دې کې ساه وی او دی ژوندی وی نو ده به سر راوچت کړی او دا خو رسې په یو ځای باندې پروت دی. نو زړه مې ترک وګرځېده نبي علیه الصلاۃ والسلام نه سجده کې ساه تللی دی. تیاره ما یې رسې خپې را ګوته ونیوه او ومې څنډه ما ته پته ولګېده چې رسول الله مبارک چې کوم دی نو حیات دی ژوندی دی، خو صرف او صرف په سجده کې چې کوم دی نو پروت دی. الله سره راز د الله سره چې کوم دی مناجات او خبرې دي. اوس دا دومره مشکل کار چې تاسو روایت اورېدلی دي فضایل اعمال وغیره، تاسو هغې کې روایت اورېدلي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به ودرېده، سورې فاتحه به سورې بقره به وویلی شوه، سورې ال عمران به وویلی شو، بل صورت 15 او شپږ سپارې به چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام رکات کې چې دی نو دا ولوستې. او بیا زمونږ غونته کې رکات هم نه ګورې ښه چې سوا د یعلمون او تعلمون نه بل څه شاته څوک نه اوري. دغه شان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مزه په ترتیل سره د قرآن کریم
کریم تلاوت دار شپې په تهجد کې او بیا چې به کم ځای جنت تذکر رااله هلته به نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنت دعاګانې غوښتې، کم ځای به جهنم تذکر رااله نبی علیه الصلاۃ والسلام به جهنم نه پناه غوښته. داسې انداز سره به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونځ او بیا هم څو سپارې په یو رکعت کې خپې مبارکې به یې وپړسېرې. دا ولې؟ دا خو مشکل کار دی. ته اوس وایې چې دا ډېر ګران کار دی. ګران هغه چاته نه دی چې د چا په زړه کې د الله عشق دننه پروت وي، د چا په زړه کې چې کوم دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق پروت وي. ځکه هغه ته را انتهایی آسان کار دی، هغه له دا خوند ورکوي. یو کس دی بازار کې واورې ورېږي، سخت جمع دی، یو کس دی ناست دی هوټل کې ناست دی او دی هلته کې مثال به طور باندې کباب خوري او دې کې ځان ته مرچکې اچولی دی، یو طرف ته یخني ده، د ده پوزه هم بهیږي، د ده د سترګو نه اوښې هم بهیږي او بهر یو کس ورته جاړي چې رپرې مخامخ کس باندې ډېر زیات خفه یم، غریب له څومره تکلیف ور میلاویږي، سترګو نه اوښې هم ساسي، دغه شان د پوزې هم چې دی نو دا بهیږي. غریب څومره تکلیف کې چا ظالمانو به ورته را خوراک مخکې ایښودی، اوس که راغه نه دي تپوس وکړه نو هغه به پرې بل سړي پورې وخاندي چې د الله بنده ما ته خوند هم پرې کې محسوسېږي چې را پوزه وایي، ما ته خوند پرې کې محسوسېږي چې را سترګې وایي، که دا پکې نه نو زه بیا دلته کې هوټل لرې خوراک له نه راتلمه. همدغه شان دی کم دی په دغه تکلیف کې هغه انسان ته راحت او سکون یې د چا په زړه کې چې د الله محبت دننه پروت وي. په دې وجه باندې علامه دا ده چې د کوم یو انسان په زړه کې د الله تعالی عشق پروت وي، محبت پروت وي، دله مصلا به خوند ورکوي، مونځ چې کوم دی نو دا به خوند ورکوي. امام بني پر رحمت الله علیه تاسو لږ وګورئ، امام بني پر رحمت الله علیه احوال تاسو اورېدلي دي، بار بار یې اورئ چې 40 کال هغه ماسخوتن په اودس باندې سهار مونځ کړی، خلک په لاړل امام صاحب د ماسخوتن مونځ وکړه، بیا به سملاستنه وده کېده به نه، هم په هغې ماسخوتني مونځ نه پس به دی لګیاو نوافل به یې کول، قرآن به یې پکې وي، تر دې پورې به لګیاو چې د سهار بانګ به وي، سهار بانګ چې به وي او د هغې نه وروسته به یې په حق اودس باندې سنت وکړل او بیا به چې کله امام راغی جمع به وشو، مونځ به وشو او هغه د ماسخوتن اودس به تر سهاره پورې مات نه و، عبادت کې به مشغول و. او 40 کاله ګورې ښه وایي دې 40 کاله کې لنډې شپې هم راغلي، دې 40 کاله کې اوږدې شپې هم راغلي، دې کې به جمعې سختې شپې هم راغلي، باران به هم شي، واوره به هم شي، یخني به ومي. ته به اوس وایې چې دا خو ډېر مشکل کار دی، پرې کې او په ده باندې بیماري هم راغلي، مرض تبه به یې هم بل څه تکلیف به ورته هم، خو بیا هم د هغې پروا نه ساتلې، مسلسل یې داسې کار کړی دی. دا ولې؟ دا دننه پرې زړه کې الله تعالی هغه عشق هغه محبت او بے غرض محبت پرې وجه الله انسان ته چې کوم دی نو دا هر سره بیا آسان کی. نو خبره مونږ دې پورې راغستې وه چې د الله محبت دا د انسان سره بے غرض لري، د رسول الله محبت دا د امتی سره بے غرض لري، امتی به هم دغه شانتې رب کائنات بے غرض عبادت کوي، که ربه ته پې اجر راکې او که نه راکې، که ته پې مال جنت راکې او که نه راکې، زه پړ یم زه به ستا عبادت کوم، ځکه په ما بے غرض احسان کړی، ما درخواست نه و کړی، زه یې خنزیر نه یم پیدا کړی، زه یو سپی نه یم پیدا کړی، زه چې کوم دی نو بل داسې هغه حشرات الارض ځمکې او سرې نه یم پیدا کړی، زه انسان پیدا کړم، احسان دی را بنده کړی، مسلمان دی پیدا کړم، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړی، زما لپاره دا شته انعامات سیواري، زه به چې کوم دی ستا عبادت کوم، که اخوا پې ته جنت راکې او که نه اجر پې راکې او که نه راکې. په دې وجه علامه دا ده چې د کم یو انسان په زړه کې د الله محبت پروت وي نو دی به مونځ طرف ته راغی وي، ګورې ښه دی به په جومات کې خوشحالی، دی په مصلا باندې خوشحالی، خو چې کم یو انسان ته دا جومات قیدخانه ښکارېده، د دا مصلا چې کوم دی نو ده ته دغه نو یو شپول ښکارېده، ده ته چې کوم دی نو سکروټې ښکارېدې، نو دا انسان یې په خپل ایمان باندې لږ ویرېږي او لږ غوندې چې کوم دی هغه یې خپل ګریوان کې لږ نظر ښکته چې ربه زما پر زړه کې که زه ستا څه قسمه محبت نشته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور وه، رسول الله مبارک لور وه فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها، اوږده شپه د جمعې مصلا باندې ودرېده ماسخوتن مونځ نه پسه او نفل شروع کړل 2 رکعاته، هغې کې قرآن کریم وایي. سحر چې کله د مؤذن د اذان دپاره راغی نو دغه ټیم کې رایله په اتحیاتو باندې کېناسته، په تشهدو باندې، نو سلام یې لا نه وګرځولی چې هلته کې بانګ شروع شو، نو وایي ژړل، وی خدای را دومره اوږده شپه زما د 2 رکعاتو نفلو لپاره کافي نه شوه، نو زما د نفل به بیا کمه شپه کې سر ته رسي. دا د الله سره هغه عشق او محبت چې د هر سړی چې کوم دی نو دا ورته آسان کړي. یو زبردست عالم تېر شعر مولانا یحیی کندهلوي رحمت الله علیه، هغه به اکثر اوږدې سجدې لګولې، نه چا دې تپوس وکړه ویره دا دومره اوږده سجده پرې ته ستړی کېږي نه،
دا خو ډېره زیاته او دا خو که موږ په دومره سیده باندې پرېوتو نو سهار به بیا راېخېږو بیا به اوده پراته یو او ته دومره اوږدې اوږدې سجدې لګې هغه دغه ټیم کې زما یو تصور یې که نه زما یو سوچ یي وی ما چې کله پر ځمکه باندې سر یخولی نو زما سوچ او تصور رایي چې دا مې د الله په قدمونو باندې را سر یخولی دی خو بیا ضمیر مالی اجازه نه راکوي چې یاره ته څنګه د الله د قدم ستړیوالی پکې لا ستوئ ستوماني پکې لا ستوئ تا تندی د الله په قدمونو یخولی نو ستا هغه ضمیر څنګه تاله اجازت درکوي چې ته اوس د الله د قدمونو نه سر راپورته کړي نو په دې وجه باندې زما سر چې کوم دی د ځمکې نه بیا نه راپورته کړي زما سوچ او تصور دی دا د الله غ عشق دی دا د الله محبت دی په دې وجه باندې رابعه بصریه واقعه مې تاسو ته بیان کړه یو کس راغی زه د دې لپاره رالم چې د دې نه دعا وغواړم ځکه یې ډېره زیاته بزرګه وه سهار ټیم چې دی نو زه رالمه دا لګیا وه اشراق په منځ کې راخته وه اشراق منځ یې کوو انتظار باندې ورته ناست یم بیا د چاش منځ دی کوو د هغې نه اخوا چې کله سلام وګرځو بیا ذکر اسکار کې مشغوله وه تر دې پورې د ماسپښین ټیم شو نه بیا پاسې د ماسپښین منځ دی کوو د هغې نه وروسته چې کوم دی نو لګیا دی بیا خپل ذکر او اسکار کوي مازدیګر ټیم ته خبر ورسېده مازدیګر د عبادت کوو زه کور ته لړم بیا رالم وروسته به راشم زه چې کله رالم مازدیګر نه وروسته دی نه ماښام مونځ کړی و لګیا و د هغې نه خوا بیا وابین کوي ناسته او بیا د هغې نه وروسته ځان لګیا دی ذکر او اسکار کې ماسوتن ټیم داخل شه ماسوتن مونځ چې کله وکړه د هغې نه وروسته بیا مسلسل نوافل دي نوافل دي نوافل دي شپه چې کله کافي تېره شوه ما زه سبا به بیا راشم سبا په ټیم کې چې کوم دی نو دې نه به دعا وغواړم او دا خو اوس لګیا زه چېرته خوب کوم سهار چې زه رالم د وخته نو دې تهجد کړی او بیا سهار چې کوم دی نو بیا لګیا وه سنت یې وکړل او د سنتو نه وروسته بیا لګیا د تلاوت کوي او ذکر اسکار کوي بیا هم لګیا د هغې نه وروسته چې کله دا د اشراق ټیم شو اشراق مونځ یې وکړه بیا یې د چاش مونځ وکړه شپه خو یې په دې طریقې سره شوګیر کړې وه نو لږه غونته چې کوم دی نو ډډه ولګوله او سترګې ورالې نو داسې یو څو منټه یې سترګې ورالې د هغې نه وروسته فوراً چې کوم دی نو داسې راټوپې کړه او اعوذ بالله من عین لا تشبع من النوم زه پناه غواړم په رب سره د هغې سترګو نه چې هغه په خوبونو باندې نه مړېږي بس بیا چې کوم دی نو مصلا باندې ودرېده نو ما د پته ولګېده دا دومره مقرې ته نه میلاوېږي چې زه ورسره کښېنم نو خلکو خپل اوقات داسې تقسیم کړي دا صرف او صرف د مصلي ته ولې راکاږي د الله د عبادت ته څه شی راکاږي د هغه عشق او محبت خالص چې د انسان په زړه کې چې کوم دی نو دی نو یو علامه د انسان دپاره ده چې دی به د الله د ده په زړه کې د الله محبت دننه شامل دی علامه دا ده چې دله به منځونه خوند ورکوي دی به مونځ طرف ته چې کوم دی نو راغب کېږي امام راضي رحمت الله علیه وی خدای ورځ بالکل خوند نه راکوي سوا ستا د یادونه او شپه بالکل خوند نه راکوي سوا ستا سره د راز کولو نه او د خبرو او مناجاتونه په دې وجه باندې د الله اولیاء دیو ته به عبادتونه دا آسان وګورئ ښه دا یو رکعت کې امام بني پر رحمت الله علیه د هغه دریو خوش قسمت آستونه دی چې خانه کعبه کې دننه په یو رکعت کې د الف لام میم نواله من الجنة والناس پورې قرآن چې کوم دی نو داولی یو سعید بن جبیر یو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ یو امام بني پر رحمت الله علیه دا خوش قسمت خلک دی یو رکعت کې دننه یو رکعت کې خانه کعبه کې دننه چې کوم دی خانه کعبه کوټه کې دننه یو رکعت کې غون قرآن مجید ویل دا یو مشکل کار معلومیږي ګورئ ښه خو مشکل نه دی د هغې خلکو لپاره چې د هغو په زړه کې د الله تعالی عشقي نو نمبر 1 ستا علامه به دی که چېرته دا علامه پتا کې نه او مونځ ستا د چې دی نو دا یو بوج ښکارېده ته پوه شې چې ستا زړه مکمل د غیر الله د محبت نه ډک دی او د الله محبت پرې کې او ذره هم چې دی نو دا نشتي دویم نمبر علامه دا ده چې دی انسان نه بیا د قرآن کریم تلاوت خوند ورکوي دا هغه خلک چې رمضان مبارک کې هم د قرآن راغستو ته یې رملا تیر ماتي یا صرف رمضان مبارک کې راولي نور د کال 11 میاشتې چې کوم دی نه دی قرآن ته ګوري هم نه چې دا چېرته یو کتاب دی او که نه دی نه دا هغه خلک چې زړه کې دننه د الله تعالی محبت ګورئ نه یې ښه دویم علامه دا ده چې د دې انسان د رب کائنات سره محبت دی دله به د قرآن تلاوت خوند ورکوي ځکه څنګه چې په مصلا باندې ودرېدل او دغه شان د مونځ کول دا د رب سره مناجات او خبرې دي او همدغه شان قرآن کریم د رب سره خبرې او تکلم دی نو چې کم یو انسان په زړه کې محبت وي نو د رب خبرې به ورله خوند ورکوي که نه موسی علیه صلات وسلام خبره مې ورته کړې وه موسی علیه صلات وسلام کوی تور باندې د رب سره مخامخ شو او هلته کې چې کوم دی پر یې ښی لاس کې امسا نیولې وه الله ورته د دې امسا نه اجدها جوړی دا یو قسمه معجزه ورکوي الله موسی علیه صلات وسلام متوجه کوي د امسا طرف ته
اسی نه دته زه وایم چې امسا گزاره کا او دې رسی گزار کې هغه ماری او دی و چې حواله کرامي شرط امسا پرې خو دی په غلطي می مار راغستره چې دی ورته وګوري چې دا امسا دا چې دی بیا گزاره کې او دغه نه دا جوړ شي نو الته 14 سپاره کې الله تپوس کې وما تلک بیمینک یا موسی اے موسی علیہ السلام استا پر خیلاس کی سری یو بوډا روان دی په لار باندې او یو کس تی تپوسو کو بابا پر لاس کی سری ابو چ امسا به جواب کافر امسا را موسی علیہ الصلوۃ والسلام له پکار داو چې ولې چې عصا دا امسا را خو بیا موسی علیہ السلام ته پته وا چې دا د رب سره خبرې کول دي الله دې مخامخ او دا خبرې لګي وګدول غواړي ځکه خوند دې د رب سره په خبرو کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام نبی او موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسره کې الله عشق نو هيا دا چې خدای دا عصا یا دا زمام سارا بس خبره ختم شو دومره خبره وګدکړه اغاړي ته مقاصد بین اتوکل علیها واهش بیا علی غنمی ولی فی معارب اخرى دې تروزا ډډه هم وهما واهش بیا علی غنمی بزوت به پانی عمراتو گما ولی فی معارب اخرى پرې کې زماره پاره نورم د دنیا فائدې دي وز دا خبرې د کم زینه کم زیاته وګدکړه الله دې رس تاسو کړه او درې خبرې لا دومره وګدواله ولې ورکا ذکر موسی علیہ السلام په ځل کې عشق د رب کائنات چې د رب سره خبرې په ست طریقې سره وګدوا چې خبرې زر چې کم نه دا ختم نشي اومدغه شانتي علامه دارا چې رقم یو انسان په زړه کې الله سره محبت د رسول الله سره محبت دی بیا قران رواله او قران چې کم دینو دا بوي زکا قران بس کوي چې دا د رب خبرې دي تبرک بالقران فانه کلام الله وخرج منه دا الله رضات نه راوته کلام دی ګوره ښا قران کریم دا الله رضات نه راوته کلام دی نبی ابو سره خامخا د انسان چې نو دا محبتي نو دا علامه کپي انسان کې نو دا د رب د محبت علامه او دې ته لگتا سو غري مار تر دریو کسانو سعید ابن جبیر او دغه شان دی حضرت عثمان رضی الله تعالی امام بني پر رحمت الله علیه دریو واقعات مې ارته بیان کړ چې یو رکعت کې خانه کعبه کې د قرآن وي ته اوسه جره هو ګران کار دی منګو ګران نه دی دا هغه چا د پاره چې پسره کې الله تعالی عشق دنه پرودي سلويخ کال رماسوتن تر سحر پورې تهجد او نوافل کې قرآن ویل اس مشکل کار نه دی د الله عاشقانو لپاره خو استاد سره د دنیا د محبت د غن نډکته دنه چې کم دینو سره دغه نډکته تا د رب محبت لا د رسول الله مبارک لا یو رتی زې پر سره کې نه ور کړي تا باندې دوه رکعات منظم چې کم دینو ثقلی او ګرانی را باندې لغوندګه چې کم دی امام یو رکعت وګت کې نو بیا ته پوکی وهي لغوندګه د جمعې پر یو 15 منټه خبره وړي نو بیا ته پوکی وهي دا پوکی چې وهي دا ولي وهي دا وجه د دې را چې استاد زره کې نه الله محبت شته او نه د رسول الله مبارک چې کم دی هغه محبت شته امام شافعي رحمت الله علیه وای زره مکه نه روانم مدینه ته زتلم پر لار باندې مې 16 ورځې لګېدل 14 ورځې ما سفر چې کم دی نو کړو خو په 14 ورځې کې مې پر لار باندې 14 ختمونه د قران کریم کړو روزانه یو ختم کو او بیا تاسو ته پتره په یو ځبانی ناز د قران ختم آسان دی خو چې ته په سفر باندې روان نه سفر باندې چې کم دی ډېر مشکل کار دی بیا په سفر کې بشپاړ سره کې 14 ختمونه د قران کریم دا هیڅ مشکل کار نه دی دا هغه خلکو لپاره چې الله تعالی عشق چې کم دی نو دا غو سره شامل علی امام باندې پر رحمت الله علی رمضان مبارک ورځ براله د ورځې چې کم دی رمضان مبارک په میاش کې د ورځې به ما خام له یو ختم د قران مسوتن به د سهار پورې یو ختم د قران یو به تراو کې وکي یا به دو کول نیکا 60 یا 62 ختمونه به کول اس مشکل کار نه رچا پزره کې چې الله شقي تا ته مشکل زګه ښکاری چې زره رګند د دنیا د محبت نه دن رډکته د مال محبت ته د جان محبت ته د ودی محبت ته د کور محبت ته د پټي محبت ته د خزي او د بچو محبت ته دغه شان د تمام باطل محبتونو نه هغه د نظر رډکته نه د الله محبت شته نه د رسول الله محبت شته زګه بتا باندې ثقل او بوج کم دینو دا غني یو انسان مثال به تور باندې د څوکیدار دی او د چاوي چې میاش په در کوم 50000 روپۍ د شپې برا بازار سادي دکان سوګمات لګي سهار پوری د ترا اس مشکل غره نه دی خاص سهار پوری د پجمی کوم ناسی پوړ کوم ناسی اوګدوش پو کوم ناسی لندش پو کوم ناسی د قشان دی کم دینو نیغ ولاړی بالکل نیغ ولاړی چاپی رګوري سو غلاو نه کی غل را نشي وزدت وې چې لګا دا ولې مړو خره شکر دی سړی ستړی شو پیسې بګي خوګر سړی په لکار وشي لکار په وشي پیسې خیر دی راکې نه د مال هغه محبت ددنه خوبم تختولی و شکل تر مسوتن مصپ خوب کې سحر مصطفی خوب کې پته ولګیرا درف سره دی او رته محبت ګره نشته ښا نو څنګه چې الله ستاسو سره بے غرض محبت کوي اومدغه شان به تر هغه سره بے غرض چې کم دینه محبت کې عبادت پکې امام باندې پر رحمت الله علی چې کله د الله په سیمانو کې عاشق وکنه
یو ځای باندې چې کله دغه سنکدن او سا دغه ځای نه خطا دغه نه چې کله سا خطا لور ورته ژړل او ورته بچی ژاړم وی په کوم ځای زمانه سا خیږي پرې ځای باندې ما 7,500 پیرې د قرآن کریم ختم کړی نه د قرآن سره محبت دا د الله د عشق چې کوم دی نو هغه نښی نه دا دوه نښې موږ بیان کړې نورې نښې انشاءالله ډېرې زیاتې بیان شوي چې انسان دې را نښې ګوري چېرې دا نښې په ما کې موجودې دي او که نه دي زما د رب سره محبت شته او که نه شته که نه وي دی د استغفار شي الله ته چې رب ته خو زما محسن ذات یې تا ماله باندې کم یو احسان دی چې نه دی کړی صحت دې را کړی دی عزت دې را کړی دی خدای رزق دې را کړی د زندګۍ د بقا لپاره چې کوم دی خدای پاکه بلا وسایل او اسباب دې زما لپاره پیدا کړي سهار نه ماښامه پورې ستا نعمتونه استعمالوم ستا عبادت نه کوم دا ولې دی الله طرف ته رجوع وکړي بهر کیف تمام محبتونه درې شاته یو مقصد او یو غرضی د الله محبت د رسول الله محبت د امت سره د الله محبت د خپل انسان سره دا بے غرضی مسلمان لوم په کارداري چې داسې بے غرضه بې لالچه د الله تعالی عبادت کوي د الله سره محبت چې کوم دی احسانی محبت نه کوي بلکې ذاتی محبت چې کوم دی نو داري کوي الله دې زموږ د خپل عباداتو طرف ته زموږ زړونه چې کوم دی نو راغب کړي او زموږ ابدان بدنونه د الله د خپل رضا لپاره چې کوم دی هغه استعمال کوي